बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन څه کوم لیکچر دا هغه ایکسرسایز په باره کې دا یعنی میټریسز څه کوم چپټر دا 9 کلاس 1.2 ایکسرسایز به حل کوو تیوري چون کې شوی و دینه مخکې لیکچر کې نن رسو ایکسرسایز حل کوو په دې ایکسرسایز کې ټوټل 4 کوېسچن دي یو کوېسچن کې تقریبا 4 یا 5 پارټس دي ټول سیم دي په یوې طریقې کېږي دا پارټس کوم دي هر یو کوېسچن نه به 2 یا 3 پارټ کوو نور به تاسو بیا خپله خود به خود حل کوئ رسو اول کوېسچن ته رایټ ټرانسپوز آف د فالوینګ میټریسز موږ ته څلور کوېسچن یې ګیون دي څلور اولنی چې کوم کوېسچن د هغه کې څلور پارټ دي هغه نه به ته زه 2 پارټ کوم خو اول کوېسچن کې یې ټرانسپوز آف د فالوینګ میټریسز ترانسپوز څنګه ډیفینیشن کړو مخکې تیوري کې څه فار ایگزامپل موږ سره یو میټریس ده هغه ته موږ نوموي کا A هغه د څه ایکوال ده 1 2 3 4 دا موږ سره یو میټریس دی دې چې موږ ترانسپوز معلومو څنګه به معلومو ترانسپوز څه کوم ډیفینیشن ده هغه دا ده چې رو انټرچینج کا کالم ته نو دې به څنګه ته انټرچینج کوي فرسٹ رو به انټرچینج کې فرسٹ کالم ته 1 2 سیکنډ رو به انټرچینج کې سیکنډ کالم ته 3 انټو 4 نو دا څه کوم شو دا د A ترانسپوز شو نو دې طریقې سره به دا کوېسچن حل کوو ښه سلوشن څه کوم دا به پراپر طریقې سره لیکو بیا پریزنټیشن د کوېسچن لږ ښه وي څه کوم چیکر وي چیکنګ کوي هغه ته بیا دا اندازه لګي چې سټوډنټ په کوېسچن باندې پوه شوی ده نو سلوشن کې به هم دا کوېسچن لیکي چې کوم ته پیپر کې ګیون وي کیون د څه ایکوال ده L M N P ها فرست سټیپ خدا شو څنګه کوېسچن به ته څه لیکې سلوشن کې فرست سټیپ کې لیکې سیکنډ سټیپ کې به څه کوي ټیکنګ ترانسپوز ها تھرڈ سټیپ همدا میټریسز به ولیکې چې کوم دننه ایلیمنټ دي دې باندې څه ترانسپوز واخلي دا به د څه ایکول شي فرست رو به انټرچینج شي فرست کالم ته یعنی L M او سیکنډ رو به انټرچینج شي سیکنډ کالم ته یعنی N او P نو دا څه شو دا ترانسپوز شو آف کیون سیم دې طریقې سره بل پارټ اخلو 4 نمبر یعنی S is equal to minus 5 1 2 1 4 into 4 فرست سټیپ کې به ته ګیون څه کوم کوېسچن ده هغه به ته سلوشن کې ولیکې سیکنډ سټیپ کې ټیکنګ ترانسپوز تھرډ سټیپ شو فورث سټیپ به څنګه شي موږ سره ترانسپوز څه موږ کله په واخلو نو څه به شي فرست رو به انټرچینج شي فرست کالم ته یعنی ماینس 5 1 سیکنډ رو به انټرچینج شي سیکنډ کالم ته یعنی ماینس 2 او 1 تھرډ رو به انټرچینج شي تھرډ کالم ته یعنی 4 انټو 4 دا څه کوم اخیری مو سره ریکوایرډ آنسر دا هغه څه ده ترانسپوز آف S رسو سیکنډ نمبر کوېسچن ته which of the following matrices are transpose of each other یعنی دې کوېسچن کې سیکنډ کې موږ ته 4 پارټ راکړي دي 1 2 3 4 یعنی A B C D دا میټریسز دي نو دې کې ته اول کوېسچن واخله د هغه ترانسپوز معلوم کا نو بیا دې درو کوېسچنو کې ته وکړه چې د اولنی کوم میټریس ده دا کوم سره کمپیریزن خوري نو دا به د دې څه شي ترانسپوز آف ایچ ادر شي یعنی که ته دې بیا A ترانسپوز واخلي چې کوم سره کمپیریزن خوري هغه به د بل څه وي ترانسپوز وي که څه ورته اول کوېسچن مونږ خلو
taking transpose of A. نو A به د څه equal شي فرست رو به انټرچینج شي فرست کالم ته A1 A2 سیکنډ رو به انټرچینج شي سیکنډ کالم ته B1 B2 نو ته اوس دغه کمپیر کا د فور پارټ کې څه کوم د سره کمپیریزن خوري نو هغه به د A ترانسپوز څه شي ایچ ادر یعنی ترانسپوز اف ایچ ادر به دي شي نو دې کې وګوره B نمبر څه کوم پارټ ته هغه د سره کمپیریزن خوري یعنی B and A ترانسپوز اف ایچ ادر دي نو ته به انسر کې څه ولیکې A and B are transpose of each other. نو دا 3 چې ته ترانسپوز واخلې دا به اتوماتیکلی د ډي ایکول رسي یعنی سی انسر نور سیم پروسیس ده یعنی سی اینڈ ډي آر ترانسپوز اف ایچ ادر نو دا به خپل منځ کې څه شي د یو بل ترانسپوز شي یعنی که ته د ډي ترانسپوز واخلې سی به راسي که سی ترانسپوز واخلې ډي د میټرکس په تو سره ابټین کیږي همداسې پروسیس د دې ده که بي ترانسپوز ته واخلې نو A میټرکس په تو سره ابټین کیږي نو دا A د B ترانسپوز شو او C د D ترانسپوز شو رسو 3 نمبر کوېسچن ته 3 نمبر امپورټنٹ دا اکثر رسی پیپر کې which of the following matrices are symmetric symmetric چونکې مو یاله ده دینه مخکې لیکچر کې چې symmetric څه ته وایي symmetric دې ته وایي چې یو میټرکس ته فار ایگزامپل هغه سره ګیون ده A ده B ده C ده واټ ایور نو هغه ته ترانسپوز واخلې هغه اگین د هغه میټرکس ایکول راشي چې کوم تو سره ګیون ده نو دې میټرکس ته موږ څه وایو سایمټریک میټرکس ورته وایو رسو اوس کوېسچن نمبر 1 ته دې کوېسچن کې فور پارټس دي ټول په یوې طریقې کېږي دوه پارټس به زه کوم دوه به تاسو په خپله کوئ which of the following matrices are symmetric اول خو سټیپ چې کوم ده به ته څه ولیکې چې کوم تو سره ګیون minus 1 5 second step taking transpose of A نو A transpose به څنګه شي AT is equal to 5 minus 7 minus 1 into 5 into T نو AT به د څه equal شي transpose first row interchange into first column 5 minus 7 second row interchange into second column minus 1 into 5 نو دا د A equal نه ده نو دې ته به ته څه لیکې so A is not symmetric second number same باندې پروسیس کیږي نو first step 1 2 2 3 taking transpose of B کله دې مو ترانسپوز واخلو نو تل سټیپ کې به ته دا پرا پروسیس کوي پیپر کې اله به ته فول مارکس ملويږي -1 2 2 او 3 ترانسپوز نو ترانسپوز په اپلای کا
फर्स्ट रो पे इंटरचेंज की फर्स्ट कॉलम था -1 2, सेकेंड रो पे इंटरचेंज की सेकेंड कॉलम था 2 and 3. نو که دا مو د ګیون میټریکس سره کمپیر کو چې مو ته کوم کوېسچن کې ګیون ده نو د دې ایکول ده means B transpose is equal to B یعنی so B is symmetric ویلې symmetric ته ځکه ده چې دې مو ترانسپوز واخیستلو اګین دی چې کوم کوېسچن ګیون ده د هغه ایکول راغلو نو دې دا مطلب چې د بي چې کوم ده دا symmetric matrix ده هر سو 4 نمبر کوېسچن ته 4 نمبر کوېسچن کې څه which of the following matrices are skew symmetric یعنی matrices موږ ته ګیون کړي دي 4 parts دي نو دې کې ته فایند کړه چې کوم matrix skew symmetric ده او کوېسچن حل کولو نه مخکې skew symmetric لږ ریکال کوو تیورۍ کې مې ډیټیل سره یاله نو skew symmetric څه ته وایي فار ایگزامپل موږ سره یو matrix ته A د دې matrix موږ څه وکړو ترانسپوز واخلو ترانسپوز یې واخلو که چېرته دا ترانسپوز دی ماینس A ایکول وي نو دې ټایپ آف میټریکس ته به موږ څه وایو سکیو سایمیټریک بیا سوچ کوه فار ایگزامپل موږ سره یو میټریکس ته A د دې میټریکس موږ ترانسپوز واخیستو نو که چیرې د ترانسپوز د ماینس A ایکول وي نو دې ټایپ آف میټریکس ته به څه وایو سکیو سایمیټریک به ورته وایو فرست نمبر پارت ته رسو موږ سره یو میټریکس ته ګیون ده A نو دا د څه ایکول ده نو اول سټیپ په ته کوم کوي ترانسپوز بیا خلې د ګیون میټریکس نو تھرڈ سټیپ چې کوم ده فور ترانسپوز انټرچینج کا رو انټو کالم ته نو فرست رو به ته څه ته انټرچینج کې فرست کالم ته سیکنډ رو به څه ته انټرچینج کې سیکنډ کالم ته ماینس 1 کې دیتا ملټیپلیکیشن ہوگا یا ماینس سمپل یا 1 خپل میٹریکس اپنی جگہ میں 4 0 نو کمو ماینس اور ملٹیپلائڈ کو نو دا متکم میٹریکس رو کی 0 ماینس انٹو ماینس 4 اور ماینس 4 اور 0 که دا مو کمپیر کو دی ګیون میټریکس A سره نو دا د څه ایکول ده د A دې مطلب چې د کوم مو سره میټریکس ده دا کوم میټریکس ده سو دا ګیون میټریکس A is skew symmetric ټولو کوېسچنو دپاره سیم پروسس ده خو بیا هم دا کوېسچن دي چې حل کوئ ها سیکنډ پارت B دا د څه ایکول ده فرست سټیپ کې به ته څه کوې ترانسپوز به اخلې no B transpose will be first row change into first column -5 second row change into second column 5 0 third step के बस के माइनस के मल्टीप्लिकेशन -5 0 0 minus into plus -5
माइनस इंटू माइनस प्लस او 0 अपनी जगह पे. نو دا موږ کمپیر کو دی ګیون میټریکس سره نو دا دی ایکوال ده ای بی. So third number simple دا رسو 4 part حل کوو. نو 4 part کې موږ سره میټریکس دا 3 cross 3. نو سولوشن کې باندې دا میټریکس والے کې second step taking نو डी به څه equal شي d transpose of 0. نو څه ترانسپوز په موږ اپلای کوو نو فرست رو به انټرچینج شي فرست کالم ته څه به شي 0 3 2 او سیکنډ رو به انټرچینج شي سیکنډ کالم ته -3 0 1 او تل رو به انټرچینج شي تھرډ کالم ته -2 -1 0. نو تل سټیپ کې به څه کوو ماینس کې به ملټیپلیکیشن همدغه کوم ګیون میټریکس ته دا دوباره ولیکه 3 0 -1 2 0. چې کله مو ماینس ور ملټیپلایډ کو نو دا به ساینس کوم دی چینج کی نو 0 ماینس انټو ماینس پلس minus into minus plus 0 3 sorry minus into 3 minus 3 0 minus into minus plus third row ته اور multiplied کو نو -2 -1 0. نو کدا مو میټریکس کوم ګیون دا سره کمپیر کو نو سیم میټریکس تا دی مطلب څه دا څه ده also skew symmetric. So the given matrix D is skew symmetric. No, the same the tool. Third part مو پریدو هغه سیم ده I think هغه not symmetric ده یعنی که ته چیرې ترانسپوز په واخلې ترانسپوز نه بعد -1 کې ته ملټیپلایډ کې نو بیا دی کوم ګیون میټریکس د هغه سره کمپیر کې که هغه ایکول وي دی مطلب څه دا سکیو سایمیټریک ده که ایکول نه وي نو ناټ سکیو سایمیټریک وي. تھینک یو.